السلام علیکم کتونکو مراد علي خان یم او دا وخت د قمبر په قلعه کې موجود یم را سره خواږه ملګري او خواږه دوستان صحافیان ملګري هم ناست دي او عرفان چټان چې د روژه را روانه ده د هغې نه مخکې یو پارټي ده کړې ده هغه سره به ګپ شپ هم لګو چې کوم ملګري دي هغه دلته یا خو ده راغوښتلي دي یا چې هغه راغلي دي په دې به اوس هم ګپ شپ لګو دې خو تاسو وینئ اسد صاحب ناست دی غفور خان عادل صاحب ناست دی عرفان چټان دی او د هغه نور ملګري افتخار احمد زمان هم ناست دی د دې سره به ګپ شپ لګو ټولو مخکې راځم عرفان چټان له ډېره مننه سر د وخت راکولو دا راته ووایي جي چې ډېر ښایسته موسم هم دی ډېر ښایسته هواګانې هم چلېږي تاسو پکې خپل ملګري راغونډ کړي دي نو څه ګڼئ په دې حواله به څه ویل غواړئ بس ډېره مننه مراد خانو ښایسته موسم دی ښکلې هواګانې دي هغه نیچرل بیوټي ده خو هغه هر څه چې دي ستاسو په راتلو باندې هغه ډبل شول دا ځای په تاسو باندې ښایسته شو غفور خان عادل صاحب زموږ یو مشر ورور دی شاه اسد علي بیا په موږ باندې ډېر زیات ګران دی نن سبا د سوشل میډیا بیا د ټان نیوز سره ستا تعلق دی ډېر یو ټیلنټډ نو تم رالی بیا زما دا ښایسته ورور دی مطلب کمال ارشد خان دی چونکې مسافر دی موږ ټول مسافر یو خو دی په دوبۍ کې نو دغه ګیدرینګ پکې هم وشو راجا دلی دی چودري دلی دی افتخار دی نور ملګري نو زه ستاسو ډېر زیات مشکور او ممنون یم چې زما غوندې یو کمزوري او عاجز انسان له دا مقور کړه او ما پسې رالی او دلته شهیدانو خوا لرلی او دې قلعې ته رالی نو دا د الله ده او زموږ په جمع ده او انشاءالله خدای پاک دې موږ له طاقت او توفیق راکړي چې بار بار کینو دي چې د یو بل سره او زموږ دا روري او دا د خدای پاک همیشه تل قایم او دایم لري امین غفور خان عادل صاحب را سره موجود دی بایجان ډېره مننه دا راته ووایه چې موسم خو ډېر ښایسته موسم دی او بل دا دلته تاسو ډېر ښایسته خوراکونه مو کړو د دې وخت نه او د دې فضا نه څنګه خوندونه اخلي ډېره مهرباني مراد خان د ټولو مخکې خو د عرفان چټان صاحب زما کشر ورور دی زه د هغه د دې خلوص او د دې ډېره مننه کوم او زموږ د دې قلا سره ډېر زیات یادونه چې دي او وابسته دي موږ ته څه یادېږي دلته چې موږ راشو او خدای بخښلی فضلیت چټان صاحب زموږ مشر و زموږ د رونو په شان او د هغه ډېر غټ ارمان او موږ ته به بار بار وایي چې یاره دې قلا ته به راځو او دا پروګرامونه بهرحال هغه دغه چې د هغه کمی خو نه پوره کېږي خو عرفان چټان صاحب د هغې څه کوشش کوي د هغه کم دوستان چې دي د هغه کم نږدې خلک چې د هغو سره تعلق ساتلو نو زه په دې باندې عرفان چټان ته ډېر زیات خراج تحسین پیش کوم او د ده ډېر ممنون یم دا بار بار دی موږ دې ځای ته راولي او خوراک خو یقینا دا خو د هغه د سود او د دا خبره ده خو دې ځای ته سړی راشي او دا ګیدرینګ وشي د یو بل سره دا خبرې ده کې دا داسې ورځې دي چې خلک بالکل لکه د نفسي هغه دور دی او هر سړی په خپل دغه کې دونه مصروفه دی چې وزګارېږي نو په دې کې بیا ټایم ایستل او داسې یو پروګرام ارینج کولو نو یقینا چې دا د هغې خلکو دغې چې د چا د یو بل سره ډېر زیات د مینې محبت دغې نو موږ د ډېر زیات مشکور یو ستا هم ډېره مهرباني اسد صاحب له به راځم اسد صاحب دا راته ووایي چې ډېر مصروفه ژوند دی نن سبا خصوصا د کرونا په حواله باندې روزانه نوي خبرونه نوي مریضان خو دا ټایم کې دغه کرونا دې هم شاده کړي دا مریضان هم شاده شوي دي څنګه خبره ده چې د مراد خان چې روژه را روانه ده او چټان صاحب یو 2 ورځې مخکې موږ ته ویلي یو 3 ورځې مخکې چې داسې یو پروګرام به کوو اوټینګ به کوو ریفریشمنټ به کوو ستاسو به ریفریشمنټ هم وشي او داسې د خوراک پروګرام به هم وشي نو دا انوایټ کړو الله دې د عزت ورکړي او الله دې نور دې زیات عزتمند کړي د دې ډېر مهرباني نور ملګري را سره هم ناست دي هغې سره به هم ګپ شپ لګو خپله نامه راته ووایه او څه فیل کې دا وخت بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم دی راجا حیدر علي موږ د پیپل پارټۍ سره تعلق لرو او صدر صاحب زموږ بې عزتي ورور هم دی او زموږ د پارټۍ مشر هم دی او بیا اسد صاحب او زموږ د مشران صاحبین دوی سره زموږ کله کله ملاقات کېږي خو نن د عرفان سره موږ ډېر زیات انتهایي ممنون او هغوی مشکور یو په یو شارټ کټ باندې راغونډ کړو یو ښکلی ګیدرینګ راکړو که نور څه ووایو که نه خو نفسیاتي طور موږ له ګوټې محسوس کوو چې یاره موږ له ګوټې پرسکونه یو آیا دونه دغه به نه وي لکه څنګه چې زموږ په دې معاشره کې نن سبا دي او دا قلعه چې ده نو خان د دې الله وبخي څه وخت چې د اول په سره موږ د هغه سره راتلو او هغه به موږ دلته راوستو په زور باندې هغه به موږ ته یو ځای ښو چې دا مخامخ زه تاسو ته دا ځای ښیم هغوی دا ځای به زه جوړوم چې چیرمین صاحب بلاول به په دې ځای باندې هلیکاپټر کوځوي الان کې زه چې اوس کله هم دې ځای ته راننوځم الله زیر په سر ولاړ دی ما ته د هغه الفاظ یادېږي دا خبرې درته هغه ځای راتېرېدېږي نو بیا خیر بیا چې کله هغه نه و نو زمونږ ویاره څه ویمه شاید بیا موږ دې ځای ته واپس وخېږو یا نه شو خو موږ د خپل صدر صاحب لکه چې څونه شکر دغه شکریا ادا کړو لکه دا کمه ده
د موږ نه یو پرېښودي ځکه چې د موږ نه یو پرېښودي نن موږ په دې باندې ناست یو او انشاءالله موږ بیا هم امید کوو چې ژوندي او خیر یو بل سره به ملاویږو داسې قسمه چې کوم پروګرامونه دي هغه به جوړو کتونکو دلته تاسو ته وایم چې ډېر ښایسته موسم دی او دلته نیچر بیوټي ده نو هغه شانته کې د هغه خوراکونو انتظام پکې هم شي او دلته باقاعده ماستو او شملو افتخار د شملو نه ډېر خوند اخیستی دی سره به په دغې هم ګپ لګو افتخار دلته چې دی سابه مو د جوار روټۍ هم وه شملې هم وي هسې هم ډېر ښایسته فضا ده او کله چې په دې روډ باندې خلک تېرېږي دا قلعه ویني نو خلک ډېر زړه غواړي چې زه دا وینم او دلته لاړ شم چکر وم ته هم چکر وم او بل دا چې دلته د خوراکونو ډېر خوندونه واخیسته نو څه بل غواړي بالکل موږ دلته راغلي وو او څنګه چې تاسو ته پته ده چې یو پینډیمک په ټوله دنیا کې خور شوی دی او دا وخت په سوات کې چې دی نو د هغې ښکار روان دی خو په دغه ماحول کې چې دی که موږ وګورو بل اړخ ته مثبت کم طرفونه چې دي هغې ته موږ وګورو نن سبا د سپرلي موسم دی او ټول غرونه چې دي هغه شینکې دی موږ هم دې یو ډیرۍ ته راختي وو دا د قمبر د سوات چې کوم منګورې ښار ګاونډي سیمه د قمبر د هغې مین جي ټي روډ باندې دا بره یوه قلعه ده او ډېره زیاته ښکلې قلعه ده د دې ځي چې څنګه عرفان چټان صاحب زموږ سره موجود دی د هغې مشر ورور فضل حیات چټان صاحب چې هغه نه صرف د هغه یو سیاسي بصیرت و بلکې هغه د سیاست د هغه د ژوند یو ډېر ورکوټی جز و هغه یو ډېر لوی انسان و که موږ د هغه خبرو وکړو په ژوند باندې نو هغه موږ په ډېرو ځایونو کې لیدلی لکه په غم ښادۍ کې به د خلکو هغه شریک و هغه به ځای په ځای د ماشومانو سره ماشوم د لوی سره لوی او د هغه خپل یو داسې شخصیت و چې هغه د سیاست نه بالاتر د دې سیمې خلک د کم خلک چې د سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي نو د هغې د سیاست نه د هغې د انسانیت نه د هغې نه ډېر ښه خبرې دي نو نن مونږ هغه ځای ته راغلي وو چونکې نن هغې نشته خو د هغې غرور چې دی هغه خپل کوشش کوي چې هغه ځای راټینګ کړي هغه ځای چې کم د هغې مشر ورور جوړ کړی و هغه خپلوان چې دی هغه ملګري کم دی هغه خلک چې دی هغه ځان سره په دغه ژوند کې چې دی هغه شامل کړي ډېره مننه کتونکو دا افتخار احمد زمان او څنګه چې تاسو د ټولو ملګرو خبرې واورېدې ویل کېږي دا چې شهیدان چې هغه همیشه ژوندي وي ځکه د فضل حیات چټان که هغه زموږ په منځ کې نشته خو د هغه یادونه زموږ سره دي او هغه دلته ژوندی دی دلته تاسو وکتل دا ملګري ټول ناست دي دا ښایسته موسم نه خوندونه هم اخلي او دوی خپل ګیدرینګ چې ډېر انجوای کوي نو تر دې دمه خپل قربان مو د خلک اجازت ورکړئ د لوی الله په امان